تیر درس کې مونږه د ناقصي واوي د ثلاثي مجرد لومبی باب فعلا يفعلو تدې صرف صغیر دا ذکر کړو او په دې کې چې کم قوانین جاری شوي هغه هم مونږه د الله په توفیق سره ذکر کړو. د دې درس نه به مونږه د دغه باب کم صرف کبیر دی هغه صرف کبیر دا به ذکر کو او په دې کې چې کم قوانین جاری شوي دي نو ان شاء الله تعالی هغه قوانین به هم مونږ ذکر کو. نو لومبی ګردان دی د ماضی معلوم دعا دعوا دعو دعت دعتا دعونا دعوتا دعوتما دعوتم دعوتي دعوتما دعوتن دعوت او دعونا. نو کوم لومبی صيغه ده دعا دا په اصل کې وو دعوا نو دا قال قانون د وجنه دا وو په الف سره بدل شوی دی نو د دعاونه دعا جوړ شوی دی او دعوا د تثنیه صيغه دا په خپل اصل باندې ده اگر چې دلته هم وو متحرک دی او تدینه په مخ کې حرف باندې فتحه ده لیکن چې کله د واو او یا متحرک نه رستو الف راشي نو په دې کې د قال باع والا قانون دا نه جاری کیږي نو د تثنیه په صيغو کې د قال قانون دا نه جاری کیږي. بیا درېمه صيغه ده دعو سلورمه ده دعت او پنځمه ده دعتا. دعو دعت او دعتا تدې اصل وو دعو دعوت او دعوتا د نسورو نسورت نسورتا بشانتي. نو د ټولو نه لومبی په دې درې ونو صيغو کې د قال قانون دا جاری شوی دی و متحرک دی تدینه په مخ کې حرف باندې فتحه ده نو واو مونږه د قال قانون د وجه نه په الف سره بدل کو نو مونږ سره جوړ شو دعاو دعات او دعاتا. نو اوس په دې لومبی صيغه کې دعو کې د الف او د وو په منځ کې التقاء د ساکنین وراله نو الف ته مونږ حذف کو نو مونږ سره جوړ شو دعو. دعات کې چې کله وو مونږ په الف سره بدل کو نو مونږ سره جوړ شوی و دعات نو د الف او د تا په منځ کې التقاء د ساکنین وراغله نو الف هم ته حذف کو نو دعات ته جوړ شو او دعاتا په اصل کې وو دعواتا نو چې کله وو مونږ په الف سره بدل کو نو مونږ سره جوړ شوی و دعاتا. خودلته هم الف دا غرزیږي او داغه وجه دا ده چې په دعاتا کې د تثنیه مؤنث په غایب په صيغه کې چې دا کومه تا راځي نو دا په اصل کې ساکن ده خو د الف د وجه نه په دې باندې عارضي تور باندې فتحه راځي کچاري الف نه وي نو په دې باندې با فتحه هم نه راتلی ځکه چې الف کم ځای کې وي نو هغه د ځان نه مخکې فتحه غواړي نو دلته تداغي اصل ساکن کېدو اعتبار کړی دی چونکې تا په اصل کې ساکن ده نو دی وجنا صرفیان فرمایي چې د الف او د تا په منځ کې التقاء د ساکنین راغله نو الف ته حذف شوی دی نو دعتا ته جوړ شوی دی. نو خلاصه دا شو چې په دعاو دعت او دعتا کې یو د قال قانون جاری شوی دی او بل په دې کې د التقاء ساکنینو قانون جاری شوی دی. تدین اخو چې کومې صيغې دي دعونا دعوت دعوتما دعوتم دعوتي دعوتما دعوتن دعوتو دعونا دا ټولې په خپل اصل باندې دي او د نسورنا نسورتا نسورتما نسورتم نسورتي نسورتما نسورتن نسورتو او دو نسورنا په شانتي دي. نو دا موږ سره د ماضي معلوم د دعا ګردانو د ماضي مجهول ګردان دی دعیا دعیا دعو دعیت دعیت دعیتا دعینا دعیتا دعیتما دعیتم دعیتی دعیتما دعیتن دعیتو دعینا. نو دعیا دعیا دعیت او دعیتا کی دا کمی سلور صيغې دي نو په دې کې د دعیه والا قانون دا جاری شوی دی او د دعیه والا قانون داو
چې کله واو متحرک د لام کلمې په مقابله کې وي او تدینه په مخ کې حرف باندې کسره وي نو تدغه واو په یا سره بدلول واجب دي. نو دا په اصل کې وو دعیوا، دعیوا، دعیوت او دعیوتا. نو واو متحرک دی د لام کلمې په مقابله کې دی او تدینه په مخ کې حرف باندې کسره ده نو دغه واو مو په یا سره بدل کو نو موږ سره جوړ شو دعیا، دعیا، دعیت، دعیتا. نو واحد مذکر غائب، تثنیه مذکر غائب او واحد مؤنث غائب او تثنیه مؤنث غائب. په دې څلورو صيغو کې د دعیه والا قانون دا جاری شوی دی. کمه د جمع مذکر غائب صيغه د دعو نو دا په اصل کې وو دعیو د نصیرو پشانته. نو په دې کې د یدعو تدعو والا قانون جاری شوی دی خو کوم دویم صورت مونږ ذکر کړو هغه دی د یدعو تدعو والا قانون. داغي خلاصه داوا چې کله واو او یا مضموم وي یا مکسور وي د لام کلمې په مقابله کې وي تدین مخکې حرف هم مضموم وي یا مکسور وي نو تدغه واو او د یا حرکت حذف کول دا واجب دي. البته کم دویم صورت وس مونږ ذکر کوو که د صيغې شکل عیو، میو، عوی او هوی پشانتی جوړېدلو نو په دې صورت کې به مونږه حرکت نه حذف کو بلکې مونږ به نقل د حرکت کو، یعنی د دغه واو او د یا د حرکت دا به مونږه مخکې حرف لب ورکو او دغه نه به خپل حرکت لري کو. نو دلته دعیو کې دعیو صورت دی پکې دعیو عیو. نو اوس به مونږه ته د واو دا کومه ضمه ده دا به نه حذف کو بلکې د عین باندې چې دا کومه کسره ده دا به مونږه حذف کو او د واو د ضمه دا به مونږه عین لور کو نو مونږ سره جوړ شو دعو، دعو. نو اوس د دوه واوونو په منځ کې التقاء د ساکنین وراله نو لومبه واو ته مونږه حذف کو نو مونږ سره جوړ شو دعو. نو په دې پنځو صيغو کې مونږه قوانین جاری کړل. اوس کما د جمع مؤنث غائب صيغه ده تدین اوله تر د اخره پوری دعینا، دعیت، دعیتما، دعیتم، دعیتی، دعیتما، دعیتن، دعیتو، دعینا. دا په اصل کې وو دعیونا، دعیوتا، دعیوتما، دعیوتم، دعیوتی، دعیوتما، دعیوتن، دعیوتو او دعیونا. نو وو ساکن دی او تدینه په مخ کې حرف باندې کسره ده نو د میعاد والا قانون د وجنه دغه وو مونږه په یا سره بدل کو نو مونږ سره جوړ شو دعینا، دعیتا، دعیتما، دعیتم، دعیتی، دعیتما، دعیتن، دعیتو او دعینا. د مضارع معلوم گردان دی یدعو، یدعوانی، یدعونا، تدعو، تدعوانی، یدعونا، تدعو، تدعوانی، تدعونا، تدعینا، تدعوانی، تدعونا، ادعو او ندعو. نو په دې گردان کې هغه 15 صيغې د کومو په اخر کې چې و راغله دي په دې کې د یدعو تدعو والا قانون دا جاری شوی دی ځکه چې د دې اصل وو یدعو، تدعو، تدعو، ادعو او ندعو. او د یدعو تدعو والا قانون داو چې کله واو او یا مضموم وي یا مکسور وي تدینه مخکې حرف هم مضموم وي یا مکسور وي نو تدغه واو د حرکت تدې حذف کول دا واجب دی. نو دلته په دې 15 صيغو کې واو مضموم دی او تدینه په مخکې حرف باندې هم ضمه ده نو تدغه واو نه د ضمه د مونږه حذف کړه نو مونږ سره جوړ شو یدعو، تدعو، تدعو، ادعو او ندعو. کم د تثنیه صيغې دي یعنی یدعوانی، تدعوانی، تدعوانی، تدعوانی. نو دا څلور وانا صيغې په خپل اصل باندې دي د ینصرانی، تنصرانی، تنصرانی، تنصرانی دا غي په شان باندې دي او دا وو د سره نه دی بدل شوی. کما د جمع مذکر غائب صيغه ده او د جمع مذکر حاضر صيغه ده یدعونا او تدعونا.
د جمع مذکر غایب صيغه يدعون او د جمع مذکر حاضر صيغه تدعون. نو پدې کې لومبه د التقاء د يدعو تدعو قانون جاری شوی دی ځکه چې د دې اصل وو يدعون او تدعون په اصل کې دی تدعون. د ينصرون او د تنصرون بشانتي نو وو مضموم دی او د دې نه مخکې حرف هم مضموم دی نو وو دا حرکت دا مونږه حذف کو نو يدعون او تدعون دا ته جوړ شو. نو د دوو واوونو په منځ کې التقاء د ساکنین وراله لومبه یو وو ته مونږه حذف کو نو مونږ سره جوړ شو يدعون تدعون. نو د جمع مذکر غایب د جمع مذکر حاضر په دې صيغه کې دوه قوانین جاری شوي دي یو د يدعو تدعو والا او دویم د التقاء ساکنین والا. دلته به مونږه دا خبره یاد ساتو چې کما د جمع مؤنث غایب صيغه ده نو هغه د جمع مذکر غایب په شانتي ده یعنی جمع مذکر غایب چې څنګه يدعون راتلو نو د جمع مؤنث غایب صيغه هم يدعون راځي او کما د جمع مؤنث حاضر صيغه ده تدعون هغه د جمع مذکر حاضر د صيغه په شانتي راځي تدعون دواړه تدعون راځي. خو په دې کې فرق دا دی چې کم د جمع مؤنث غایب او د جمع مؤنث حاضر صيغه دي يدعون او تدعون دا دواړه په خپل اصل باندې دي د ینصرن او د تنصرن بشانتي دي په دې کې څه قوانین د نه دي جاری شوي البته کم د جمع مذکر غایب صيغه ده او جمع مذکر حاضر صيغه ده نو په دې کې قوانین جاری شوي دي په اصل کې وو يدعون او تدعون لومبه پکې د يدعو تدعو والا قانون جاری شو او بیا ورپسې د التقاء ساکنین قانون دا جاری شوی دی. نو په دې نورو صيغو کې هم مونږه قوانین دا جاری کړل البته صرف دو واحد مؤنث حاضر کوم صيغه ده په دې کې قانون نه دی جاری شوی تدعینا نو دا په اصل کې دی تدعوینا نو په دې کې د يدعو تدعو د قانون کوم دویم صورت دی هغه په دې کې جاری شوی دی ځکه چې تدعوینا کې دعوی صورت دی تدعوینا نو عوی دا صورت پکې جوړ شوی دی د تد نرستو دعوی صورت دی. نو اوس به مونږه دلته نقل د حرکت کو نو د وو دا کسره دا به مونږه عین لور کو او د عین نه به مونږه ضمه لري کو نو چې کله د وو دا کسره دا مونږه عین لور کړه نو وو ساکن شو او د دې نه په مخ کې حرف باندې کسره رااله نو دغه وو د میعاد ولا قانون د وجه نه مونږه په یا سره بدل کو نو اوس د دوو یاګانو په منځ کې التقاء د ساکنین وراله یو یا ته مونږه حذف کړه نو مونږ سره جوړ شو تدعینا. نو تدعینا دا په اصل کې دی تدعوینا لومبه په دې کې د يدعو تدعو والا قانون دویم صورت جاری شوی دی د هغې د وجې نه مونږه نقل حرکت وکړو بیا پکې د میعاد والا قانون جاری شوی دی او ورپسې بیا د التقاء ساکنینو قانون دا جاری شوی دی. نو د مضارع پورا گردان شو يدعو يدعوان يدعون تدعو تدعوان يدعون تدعو تدعوان تدعون تدعين تدعوان تدعون ادعو او ندعو. اوس د مضارع مجهول گردان مونږه ذکر کو د مضارع مجهول گردان دی يدعى يدعيان يدعون تدعى تدعيان يدعين تدعى تدعيان تدعون تدعين تدعيان تدعين ادعى او ندعى. نو دلته به د ټولو نه لومبې دا خبره مونږه یاد ساتو چې د کومو پنځو صيغو په آخر کې الف دی یعنی د واحد مذکر غایب صيغه د واحد مؤنث غایب صيغه د واحد مذکر حاضر صيغه د واحد متکلم صيغه او د جمع متکلم صيغه. نو په دې ټولو کې د يدعى او د تدعى والا قانون دا جاری شوی دی ځکه چې تدې اصل وو يدعو تدعو تدعو ادعو او ندعو او د يدعى والا قانون داو چې کله واو په اصل
یعنی په ماضی معلوم کې په دریم ځای کې واقع وي او بیا په یو بل کلمه کې په څلورم پنځم شپږم ځای باندې واقع شي نو دغه واو په یا سره بدلول دا واجب دی. نو دغه وجه نه دا واو مونږ په یا سره بدل کو نو مونږ سره جوړ شو یدعیو تدعیو تدعیو ادعیو او ندعیو. بیا تدینه بعد مونږه په دې کې د قالباع والا قانون دا جاری کو یا متحرکه وا تدینه په مخ کې حرف باندې فتحه وا نو دغه یا د مونږ په الف سره بدل کړه نو مونږ سره جوړ شو یدعا تدعا تدعا ادعا او ندعا. کمی د تسنیه صیغې دي یعنی یدعیانی تدعیانی 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 دا په اصل کې وی یدعوانی تدعوانی 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 یعنی د یا په ځای باندې وو او دغه شانتي د جمع مؤنث غایب صيغه او د جمع مؤنث حاضر صيغه یدعینا او تدعینا نو دا په اصل کې دی یدعونا او تدعونا. نو په دې ټولو کې صرف د یدعا او د تدعا والا قانون دا جاری شوی دی ځکه چې په دې شپږو وړو صيغو کې واو واقع شوی دی په څلورم ځای باندې او په اصل یعنی په ماضی معلوم کې دغه واو په دریم ځای باندې نو دغه یدعا تدعا قانون د وجه نه دا واو مونږ په یا سره بدل کو نو د تثنیه صيغې مونږ سره شوي یدعیانی تدعیانی 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 او د جمع مؤنث غایب او د جمع مؤنث حاضر صيغه مونږ سره شوي یدعینا او تدعینا. او کما د جمع مذکر غایب صيغه ده یدعونا د جمع مذکر حاضر صيغه ده تدعونا او د واحد مؤنث حاضر صيغه ده تدعینا. نو دا په اصل کې وو یدعونا تدعونا او تدعوینا. نو په دې کې د ټولو نه لومبه د قال والا قانون جاری شوی دی وو متحرک دی او تدینه په مخ کې حرف باندې فتحه ده نو د قال قانون د وجنه دا و مونږ په الف سره بدل کو نو د یدعون نه مونږ سره جوړ شو یدعاونا د تدعون نه مونږ سره جوړ شو تدعاونا او د تدعوین نه مونږ سره جوړ شو تدعاینا. نو په دې لومبۍ دوه صيغو کې په یدعون او تدعون کې د الف او د و په منځ کې التقاء د ساکنین وراله نو الف ته مونږه حذف کو نو مونږ سره جوړ شو یدعون او تدعون او به تدعوین نه چې کله تدعاینا جوړ شو نو د الف او د یا په منځ کې التقاء د ساکنین وراله الف هم ته حذف کو نو مونږ سره جوړ شو تدعاینا. نو دا چې د مضارع مجهول څونه صيغې وي په هغې کې مونږه قوانین دا جاری کړل. لومبې مونږه په 5 صيغو کې جاری کړل په یدعا تدعا تدعا ادعا ندعا. نو دا په اصل کې وو یدعو تدعو تدعو ادعو ندعو. نو ټول نړمبه د یدعا قانون د وجنه و مونږ په یا سره بدل کو نو مونږ سره جوړ شو یدعیو تدعیو تدعیو ادعیو ندعیو. بیا مونږه د قال قانون د وجنه د یا په الف سره بدل کړه نو مونږ سره جوړ شو یدعا تدعا تدعا ادعا ندعا. بیا کوم د تسنیه څلور صيغې دي او د جمع مؤنث غایب او د جمع مؤنث حاضر صيغه ده نو په دې کې صرف د یدعا والا قانون دا جاری شوی دی ځکه چې تسنیه صيغې په اصل کې وی یدعوانی تدعوانی 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 او د جمع مؤنث غایب او د جمع مؤنث حاضر صيغه وا یدعونا او تدعونا. نو و واقع شوی دی په څلورم ځای باندې نو دغه و مونږ په یا سره بدل کو نو یدعیانی تدعیانی 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 او یدعینا او تدعینا داتې جوړ شو. او بیا درې صيغې پاتې شوې 15 صيغې مونږ یو ځای ذکر کړې شپږم بیا ذکر کړې نو 5 اور 6 11 او درې صيغې پاتې شوې د جمع مذکر غایب جمع مذکر حاضر یعنی یدعونا تدعونا او د واحد مؤنث حاضر صيغه تدعینا. نو په دې درې وړو صيغو کې لومبه د قال والا قانون دا جاری شوی دی ځکه چې د دې اصل وو د جمع مذکر غایب د صيغې اصل وو یدعونا د جمع مذکر حاضر د صيغې اصل وو تدعونا د واحد مؤنث حاضر د صيغې اصل وو تدعوینا.
نو واو متحرک دی او تدینه په مخ کې حرف باندې فتحه ده نو واو مونږ په الف سره بدل کو نو د جمع مذکر غایب او د جمع مذکر حاضر په صيغه کې د الف او د واو په منځ کې التقاء د ساکنین وراله الف هم ته حذف کو او د واحد مؤنث حاضر په صيغه کې د الف او د یا په منځ کې التقاء د ساکنین وراله نو الف مو ته حذف کو نو مونږ سره صيغه جوړ شي يدعون تدعون او تدعینا او پورا گردان دی یدعا یدعیان یدعون تدعا تدعیان یدعینا تدعا تدعیان تدعون تدعینا تدعیان تدعینا ادعا او ندعا نو په دې ماضی معلوم ماضی مجهول مضارع معلوم او مضارع مجهول کې چې دا کم قوانین مونږ جاری کړل نو مونږ له پکار دادي چې مونږ ځان په دې باندې خپو یکو ځکه چې اخو نور ګردانونه مونږ کم جاری کوو د ناقص په ثلاثي مجرد کې یا په مزید کې یا په لفیف مفروق او په مقرون کې نو دا به زمونږ زی په زی باندې په کار باندې راځي ان شاء الله تعالی کم آینده درس دی نو په هغې کې به مونږ اسم فاعل کې په اسم مفعول وغیره کې نور کم قوانین جاری شوي دي د صيغې اصل سو د هغې به مونږ نشاندهي کوو او بیا به په هغې کې قوانین جاری کوو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین